جماعت ته چې لاړ شي سلام اچول سنت دي، دا په آدابو د جماعت کې ده. زمونږ په دې فقه حنفي کې په دې کتابونو کې دا لیکلي دي د شامي والا او د نورو چې په مونځ کوونکو باندې سلام اچول مکروه دي، دا خبره کمزورې ده. سلامک مکروه علی من ستسمع او مسل ذاکر وتال او نورم داسې شعرونه را نقل کړي دي. نو دا خبره کمزورې ده چې ګنې په مونځ والو باندې به سلام نه اچي. یو خو ستاسو خیر ټول خلک په مانځه نه وي ولاړ، څوک قسم ناسي، څوک مونځ کوي، څوک تلاوت کوي، نو بس سلام واچوه، څوک به جواب درکړي او د مونځ والا لم جواب ورکول ناروا نه دي. خو آداب دا دي چې بس ته سلام وکړه. یو دو درې حدیث درته وایم. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي چې موږ به په ابتدا د اسلام کې په مانځه کې سلام اچو، چې جمع باندې موږ څوک ولاړو او موږ به جمعات ته لاړو نو السلام علیکم ورحمت الله، نو په مانځه کې به پیغمبر علیه السلام هم جواب راکړ او ټولو خلکو به وی وعلیکم السلام ورحمت الله. وی زه د حبشې نه واپس مدینه منورې ته رالم، وی ما ته دا مسله نه وه معلومه چې د سلام جواب په مانځه کې په زوره ورکول دا بند شوی دی. نو وی ما د خپل عادت مطابق سلام واچو چې السلام علیکم ورحمت الله. وی نبی صلی الله علیه وسلم هم جواب وانه غسته رانه که او صحابه هم جواب رانه که. وی زه په دې خپل لکې خپه شوم چې یاره چېرته زما د نفاق خبره پیغمبر ته را رسېدلې ده، ما خو منافق شوی م نیمه، که دا پیغمبر رانه خپه دی ولې زما جواب د سلام رانه که. وی چې کله سلام وګرځېدو وی زه راوغوښتم چې راشه تا له موږ جواب ځکه درنه که چې په مانځه کې چې دا کم شغل دی نو مونځ کوونکي له په دې کې مشغولېدل پکار دي، جواب د سلام ورکول نه دي پکار. او دا په قرآن کریم کې الله آیت را لېږلی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین. الله وایي چې مونځ کوئ نو خبرې به نه کوئ. بل حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې الطواف بالبیت صلاة، د خانه کعبې دا طواف هم مونځ دی، د مونځ حکم یې دی. خو په طواف کې خبرې جایز دي، په مانځه کې خبرې صحیح نه دي. مونځ کې خبرې نشي کولی او په طواف کې خبرې هم کولی شي. خو بل حدیث دا دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه قبا ته لاړی، نو په مسجد قبا کې په نفل ودرېدو، ځکه چې سنت طریقه دا ده چې 2 رکعاته نفل وکړي نو د عمرې حج ته ملاویږي او اسیم تحیت المسجد پکاري. وی د قبا والا راغلو په مانځه کې به وی السلام علیکم، فجعل انصارو فسلموا علیه. د قبا مسلمانان راغلو په مانځه کې په پیغمبر علیه السلام سلام واچول شروع شو. نو فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم. ابن عمر وی ما بلال ته وی چې ته خو د پیغمبر علیه السلام سره وی نږدې وی، پیغمبر علیه السلام به څنګه جواب ورکو؟ نو فقال وی بلال را ته وی چې یسلمون وهو یصلي، صحابه به راتلو سلام بیا اچو او پیغمبر علیه السلام خپل مونځ جاري وساته. په بل حدیث کې 2 قسمه حدیثونه دي چې پیغمبر علیه السلام داسې جواب ورکړی دی په مانځه کې د سلام. نو په مانځه کې د جواب په اشاره باندې گنجایش شته، په اشاره باندې د سلام د جواب گنجایش شته. خو یو حدیث کې اشاره
اصبع راغلی ده د ګوتې اشاره. او بل حدیث کې دا دی چې د الله په پیغمبر علیه السلام داسې نه کو، نه به داسې کو، دا تلی به ځمکې ته ځوړو نو دا بره به اوچتو، د سلام دغې داسې و جواب و. اگر که ستاسو خیلي چې ته را روانې او شاګرد ته وایي السلام علیکم، نو ته دا چلو کې که ده، نو په لاس باندې د ضرورت پیش نظر من ضرورت دی، نو جواب په لاس ورکولی شي. یو دریمه طریقه دام حدیث کې راغلی ده چې یو سړی تا ته پته چې نه ځي او تا سلام وګرځو، بیا ورته وایي وعلیکم السلام، او خو به سلام ډېر مخکې کړی، را به شي السلام علیکم، تا جواب ورنه کړ، او چې کله دې سلام وګرځاو نو بیا ورته وایي چې وعلیکم السلام، راشه مونځ باندې ولاړو. نو که په اشاره جواب ورکړم ټیک ده، او که د سلام ګرځېدلو ته صبر کوې نو هم ټیک ده. خو په دې حدیث د عبدالله ابن مسعود کې د محدثین علما وایي چې پیغمبر علیه السلام عبدالله ابن مسعود ته دا ونه وي چې بیا سلام به کوه، د سلام نه منع نه که، خو د خپل جواب نه ورکولو دلیل یې ورته پیش کړ چې ما تاله په مانځه کې د خولې جواب ځکه درنه کړ چې دا کار به نه شوی دی. خو نور عبدالله ابن مسعود ته دا ونه وي چې ګوره په مانځه کې به سلام نه اچې. نو صحابه چې به کله جومات ته راله نو په اوچت اواز به وي السلام علیکم، السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو د دې ادب چې زمونږ په دې علاقو کې دا ډېر ورک شوی دی او متروک دی، کوشش دا کوئ چې کله جومات ته په ګیټ ورننه وځئ، بس ښه په اوچت اواز باندې ووایئ چې السلام علیکم ورحمت الله.